بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره مضارع معلوم ولا قانون ماشوم په دې باندې موږ داسې پوه کو موږ ورته وایو چې بچي د هر هغه بابونه چې د هغې ماضي کې څلور حرفه وي لکه اکرمه کې حمزه کاف را میم یا ضربه کې دوه د الف را با یا دغه شان کرمه کې یو کاف او دوه راګانې او یو میم. نو هر هغه بابو چې د هغې ماضي کې څلور حروف وي نو په مضارع کې به حروفیتین لا یا تا او حمزه نون لا دې له به موږ حرکت د ضمې وجوبا ورکوه. اکرمه سے یکرمو، کرمه سے یکرمو او ضربه سے یضربو. او د دې نه علاوه چې څومره بابونه دي نو د ثلاثي مجردو خو شپږ بابونه ټول په ټوله باندې دې کې به موږ څه کوو حروفیتین له به حرکت د فتحې ورکو. یضربو، ینصرو، یحسبو، یسمعو، یعلمو چې څومره بابونه دي د ثلاثي مجردو را شپږو ماڼو په کوم نو حرکت د څه ورکو د ضمې د فتحې به ولا ورکو یضربو. او دا شانتي یجتنبو، اجتنبا یجتنبو، انصرفا ینصرفو چې هر هغه بابونه چې د هغې ماضي څلور حرفي نه ده یا چې کوم دی نو د درې حرفي ده یا د مجردو نه دي یا چې کوم دی نو پنځه حرفي ده وغیره نو هغې له به موږ څه کوو په حروفیتینو کې به چې کوم دی نو حرکت موږ د فتحې وله ورکوو. نو دا آسان قانون دی په دې طریقې سره بس ماشوم سره پکې اجرا پکار ده. ګوره مضارع معلوم ولا دویم قانون آسان قانون دی. ماشوم ته به دومره وایي بچي چې کوم بابونه داسې وي چې د هغې په ماضي کې تایزاده مترده راغلي یعنې دا تا راغلي چې شروع یې د تا نه شوي تصرفه نو تدې ماقبل آخر له به فتحه ورکو. تصرفنه یتصرفو، تضاربنه یتضاربو. او د دې نه علاوه چې څومره بابونه دي که هغه د ثلاثي مجرد دي که د ثلاثي مزید دي که رباعي مجرد دي که رباعي مزید دي چې څومره بابونه دي نو هغې له ماقبل آخر له به څه ورکوو کسره به ورکوو. اکرمه سے یکرمو، یضربو، یکتسبو، ینصرفو دغه شان یستخرجو چې څومره بابونه دي هغه ټول ورته ولیکې او دا ورته دې وضاحت ورته وکړې چې ماقبل آخر به په دې کې سي هغه به مکسور وي او چې کوم ځای کې تا راغلي نو هغه ځای کې ماقبل آخر چې کوم دی نو هغه به څه وي هغه به چې کوم دی نو مفتوح وي.